أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. नरेंद्र की इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत यूनुस पारा नंबर 11 रुको नंबर 11 आयात नंबर 107 8 9 درې آیاتونه چې نو ویل کېږي او دې سره به دې صورت چې نو هغه اختتام هم وشي. دې نه مخکې آیات کې الله جل جلاله فرمایل د هغې سره ربط او مناسبت دا دی الله وی لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. تاسو هغه څوک مه رابلئ چې هغه نه تاسو ته نو هغه نفع در رسولی شي او نه تاسو ته ضرر در رسولی شي. او بیا الله رب العزت وی چرته تاسو داسې وکړلو نو یقینا تاسو په دغه وخت کې د ظالمانو نشئ. نو اوس دې آیات کې الله رب العزت نو هغه د خبرې اظهار کوي چې د ضرر مالکو ضرر رسونکی دا هم صرف یو د الله ذات دی او نفع او ښېګړه رسونکی دا هم صرف یو د الله ذات دی. د الله نه ما سوا بل هیڅوک داسې نشته چې هغه چاته یا ضرر ورسوي او یا نفع ورسوي. نو چې کله د الله نه ما سوا بل څوک نه ضرر رسونکی شته او نه نو هغه نفع رسونکی نو په کار دا د هر انسان له چې دی په هر حال کې صرف یو الله رابلي د الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک نه رابلي او د خپل ضرورت او حاجات دا صرف او صرف الله مخې ته ظاهروي د الله پاک نه خپل ضرورت او حاجات غواړي د مخلوق او د بل چا نه چې نو هغه خپل ضرورت او حاجت چې نو هغه نه غواړي. نو الله رب العزت وی وی یمسسک الله بضر کچری ورسې تا ته الله پاک سو تکلیف فلا کاشف له الا هو نو نشته څوک لري کون کې داغه تکلیف الا هو سوا د الله نه الله نه ما سوا بل څوک نشته. نو چې کله د الله نه ما سوا څوک نشته نو که هر مصیبت د باندې رالو کاغه د باندې د فقر و فاقې مصیبت رالو کاغه د بې اولاده کېدلو مصیبت رالو کاغه د باندې د غم رالو کاغه د باندې د بیماری رالو چې څومره هم مصیبت او تکالیف دي نو په دغه ټولو تکلیفونو کې الله رابله د الله سره خپل تعلق جوړوه مخلوق سره چې نو هغه رابطه مساته مخلوق ته نو هغه اواز مکوه. او ترمذی کې هم او د قشانت نو هغه مشکات کې هم دغه روایت موجود دی کتاب الصبر کې مشته او توکل کې هم دغه مفهوم دی. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره نو هغه شاته په سورلۍ باندې ناسونو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی خانه وی نو هغه د یو څو خبرې یاد ساته نو پاغي کې ورته یو خبره دا وکړه چې تو کله هم سوال کې نو د الله نه کوه کله هم سوال کې نو د الله نه سوال چې دی نو هغه کوه. دویم چې نو هغه ته د الله رب العزت چې کله مدد غواړي نو مدد هم صرف د یو الله نه غواړه د الله نه ما سوا چې نو هغه د بل چا نه مدد چې نو هغه مغواړه. او بیا ورته فرمایلو که چېرته دا ټول خلک راجم شي او دې تا ته نفع رسول غواړي خو چې الله رب العزت ستا په مقدر کې نه لیکلی نو دوی تا ته نفع چې نو هغه نشي در رسولی. او که چېرته دا ټول خلک راجم شي او دې تا ته ضرر چې نو هغه در رسول غواړي خو چې د الله نه نه مقدر نو دوی تا ته چې نو هغه ضرر دا نشي در رسولی. او بیا ورته د الله پیغمبر فرمایل وی چې نو هغه صحیفې بندې کړې شوي دي او قلمونه چې نو هغه وچ شوي یعنی هم دقه خبره ده دې کې بس نور څه تغیر چې نو هغه نشي راتللی. نو ځکه الله وی فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله او کچری هغه الله وغواړي تاسو ته چې نو هغه خیر رسول فلا راد لفضله نو الله دغه خیر څوک چې نو هغه ستاسو نشي منع کولی. که الله وغواړي تعالی زوی درکوي ټوله دنیا چې نو هغه دلګي چې د زوی دیوانه شي الله بدل درکوي
که الله غواړي چې ستا په قسمت کې مال تعالی درکړي که دا ټوله دنیا چې دی نو هغه ځان له زارش نه کېدی ستا چې نو هغه قسمت دا نشي بندولی دا نشي کولی که الله غواړي چې تعالی صحت چې دی نو هغه درکړي که دا ټوله دنیا راجمع شي او تعالی چې دی نو هغه بیماري درکړي د هغه نو هغه تعالی نشي درکولی نو د تمام خیرونو مالک هغه د یو الله ذات دی د الله فضل د الله خیر دا څوک چې نو هغه منع کولی نشي نو سړی هم غواړي د الله نه سړی غواړي او د الله باندې چې نو هغه توکل ساتي یصیب به من یشاء من عباده الله رسي دا ښېګڼې دا خیرونه هغه چاته چې کوم خپل بندګانو کې غواړي وهو الغفور الرحیم او هغه الله چې نو بخونکی او مهربانه دی څنګه بخونکی دی نو چې کله انسان الله پاک ته په زړه په اخلاص سره چې نو هغه توبه وباسي نو چې د انسان نه اوسه پورې کم ګناهونه شوي الله رب العزت ورته هغه ګناهونه چې نو هغه ټول معاف کړي که هر سوره کمې کوتای شي الله چې نو غفور دی الله پاک ورته هغه معاف کوي رحیم دی کم کمې کوتای چې نو هغه د نه پکې شي نو الله پاک په توبې په ذریعہ باندې دغه رحم اظهار وکړي هغه ګناهونه ولا معاف کړي بلکې څو کرته موږ د حدیث مفهوم ویلې دی ګناهونه معاف کېدل خو غټه خبره الله ولا د هغه ګناهونه چې نو هغه په نیکو هم بدل کړي اوسه پورې چې څومره ګناهي کړی نو ابدل السیئاته بالحسنات الله پاک دغه سیئات ګناهونه چې نو هغه په نیکۍ سره بدل کړي خو شرط دا دی چې بنده په اخلاص سره توبه وباسي الله دې موږ ته د اخلاص توبه نصیب کړي بیا آیات نمبر 108 کې چې نو هغه فرمایي قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم تو ورته ووایه ای پیغمبره یقینا راغلی دی تاسو ته چې نو هغه حق اوس د حق نه مراد چې دی نو هغه څه نو د حق نه مراد یا قرآن دی او یا د حق نه مراد چې دی نو هغه رسول مقبول صلی الله علیه وسلم دی تفاسیر دواړه چې دی نو ذکر کړي دواړه چې دی نو هغه حق او سچ دی بیا د هغې سره وګورئ الله پاک وایي من ربکم ستاسو د رب د طرفه مخکې هم که خیال مو کړی مونږ دغه وضاحت کړو چې آسیم دا قرآن حق دی پیغمبر حق پیغمبر دی خو چې کله بیا د دې سره دا وایي چې من ربکم ستاسو د رب د طرفه دی نو په دې کې بیا د سره چې دی نو هغه څه شک او تردد نشته دا د هغې نور هم د دغې حقانیت چې دی نو هغه څه کوي تایید کوي د هغې دپاره تاکید دی نو بیا الله رب العزت وایي ګوره یاد ساتئ ستا په دې عبادت سره ستا په دې توبې سره ستا په دې نیک اعمالو سره د الله هېڅ هم نشي کولی کتا توبه وباسله نیک اعمال دی اختیار کړل صحیح عقیده دی اختیار کړله او د الله د نو حکم دی ومنو د الله د پیغمبر طریقه دی اختیار کړه د الله د پیغمبر سیرت او صورت دی خپل کو نو په دې ګوره د الله په بڑای کې څه سیواواله نه راځي او یا تا د دې مخالفت وکړلو الله مکه نو د الله په لوی کې ګوره څه کمیج نه نو هغه ناراضي د دې وبال او د دې فایده بچنه نو هغه تا په خپل ملایږي نو الله وی فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه څوک چې په هدایت باندې شولو په نیغرال باندې نو هغه رالو فانما يهتدي لنفسه نو بېشک هغه په سمه لار رالو د خپل ځان دپاره د دې فایده به دې انسان ته په خپله میلایږي دنیا کې به ورته هم میلاویږي په آخرت کې به ورته هم میلایږي ځنکدن کې به ورته هم میلایږي قبر کې به ورته هم میلایږي ومن ضل فانما يضل عليها او که څوک گمراه شو الله حکمونه پرېښودل د الله چې نو هغه کم کارونه منع کړل هغه کارونه ارتکاب شروع کو د پیغمبر سیرت او صورت چې نو هغه پرېښودو نو الله وایي د دې کې د پیغمبر هم څه نشي کولی او زما په لوی کې هم څه کمی نشي راتلی ان چې نو فانما یضل علیها نو بېشکه د دغې بې لاره کېدو د دغې ګمراهۍ وبال به هم په ده باندې دنیا کې به هم الله پاک په مختلف طریقو سره مختلف پریشانانې بسن چې نو هغه به نیسي دا نه چې مال دی سړی سره یو سړی وایي چې وګوره دا ښه سړی دی یا یې زامن یا یې نو هغه پټي یا نور څه دي نه اصل شیز هغه د زړه سکون دی یو سړی سره دا ټول شیزونه دي خو دی بېچینه دی د د زړه چې نو هغه سکون نه دی حاصلو نو دا خو دا خلک دا ټول شیزونه د دې دپاره حاصلوي چې ماته د زړه سکون میلاو شي ماته عزت میلاو شي ما زه په حیا شم نو هغه خو ورته نه او بیا د قبر عذاب د ځنکدن سخته د آخرت سخته د هغه نو هغه جدا ده وما انا علیکم بوکیل او دا هم نه پیغمبر علیه السلام ته الله پاک وایي ته ورته ووایه چې ګوره داسې زما ذمهواري نه ده چې زه به خامخا تاسو په راه راس راولم
نه الله پاک خپل پیغمبر ته مخکې ویلو چې ته جنانو هغه په تو په دوی باندې ذمہوار نه ستا په ذمه باندې ورته دغه پیغام دا حکم رسول نه او نور جنانو هغه منل او نه منل د دوی کار دی د هغې جزا او سزا دا به دوی په خپله جنانو هغه سکي واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم الله او بیا الله خپل پیغمبر ته دوی ته جنانو هغه خو ته خپل خبر پیغام ورسولو په خپله جنانو هغه تو قائم اوسه برابر اوسه ما په هغه باندې یوحى الیک چې کم تا ته وحی کېږي نو گویا الله پاک داعی ته جنانو هغه د الله د پیغمبر نه خودس کېدی نه شي چې هغه خبر وکړي او هغه شانتي نه نو الله هر داعی ته هر مبلغ ته الله پاک جنانو هغه دا پیغام ورکړلو چې ګورې تو چې اعمال خلکو ته کم خبرو دعوت ورکې او بیا خلکو د هغې باندې عمل نه کول او تو سره هم چېرته هغه شانتې شروع کړي نه ته به داسې نه کوې داسې نه چې ته ووایې چې ما خو دې ټولو ته ووي او د یو کس هم خبره نه مرې جوزه زه هم د دوی سره پښتو متل زر اکثر مونږ وایو بعضې متلې ګوره ډېرې خطا دي مونږ وایو د قام سره ډوب ښی خو د قام نه چې نه نو وتلی نه قام به په ګمراهۍ باندې چلیږي چې ته به ورسره هم ګمراه کېږي ډېرې متلې چې نو هغه دا خطا دي ګورئ نو الله وی واتبع ما یوحى الیک اے داعی اے مبلغه اے ختمه تو به په خپل حتی الامکان په خپله به تو سم برابر چې نو هغه چلیږي د وحي مطابق د الله د حکم د الله د پیغمبر د طریقې مطابق تو به خپل ژوند تیرې واصبر او د دغه سره چې نو هغه صبر به هم کوي ځکه چې تو کله خلکو ته نو هغه حق خبره کوي نو په دې کې به ستا مخالف کېږي که خور به دې هم مخالفه کېږي رور به دې هم کېږي ښځه به دې هم کېږي مقتدي به دې هم کېږي ګاونډي به دې هم کېږي دا ټولې خبرې به په دې کې راځي منځ کې خو تو به په خپل کار باندې قایم او دایم اوسېږي د دې د دغې ایزا باندې چې نو هغه به صبر کوي حتی یحکم الله تر دې چې د الله فیصله چې نو هغه راشي وهو خیر الحاکمین او هغه الله چې نو هغه بهترین فیصله کوونکی دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ او کچری ورسوي تا ته الله بضر څه تکلیف فلا کاشف له نو نشته څوک لرې کوونکی له د دغه تکلیف الا هو سوا د هغې الله نه وَإِن يُرِدْكَ او کچری هغه رسول غواړي تا ته بخیر څه ښېګڼه فلا راد لفضله نو نشته څوک دفع کوونکی منع کوونکی لرې کوونکی د هغه د فضل یصیب به من یشاء رسوي دا فضل چاته چې وغواړي من عباده د خپل بندگانو نه وهو الغفور الرحیم او دغه الله بخونکی او مهربان دی قل یا ایها الناس ورته وایه ای پیغمبر ای خلقو قد جاءکم الحق راغلی تاسو ته حق من ربکم ستاسو د رب د طرف نه فمن اهتدى پس څوک چې په نیغه لار شو څوک چې په هدایت شلو فانما یهتدي لنفسه نو هغه په سمه لار راځي د خپل ځان دپاره ومن ضل او څوک چې بې لاره شولو گمراه شو فانما یضل علیها نو بېشک هغه بېلاره کېدل ګمراهي په هغه باندې ده یعنې د هغې وبال وما انا علیکم او نه یم زه په تاسو باندې بوکیل نهګبان واتبع ما یوحى تابعداري کوه تو د هغه چې وحي کولی شي الیک تا ته واصبر او صبر کوه حتی تر دې یحکم الله چې فیصله وکړي الله پاک وهو خیر الحاکمین او هغه بهترین فیصله کوونکی دی